خلک پر رنگ رنگ طریقو باندې حاصلای، حرام ته نه ګوري، حلال ته نه ګوري، خو چې زما دا بچي ښي، زما کور ښي، زما ګاډي ښي، زما بنګله ښي، نو دا په اسانه طریقه باندې او د الله په یو نوم باندې حاصلېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو، امید ده د الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې او خوشحاله به یې. الله هم خوشحاله ساته، الله هم د هر قسم آفاتو نه په امان کا. الله دې در باندې د رمضان مبارک روزي ښې تېرې کړي. ملګرو، نن زموږ ویډیو د یو داسې کار باره کې ده چې چاته څه هم پریشاني، څه هم ټینشني، څه هم تکلیفي، نو الله جل شانه به ترې هغه لرې کړي. پریشانی به په خوشحالو سره بدلي، ناکامۍ به په کامیابو سره الله بدلې کړي، او سخت به الله پاک په اسانتیاګانو سره بدلې کړي. عمل ملګرو ډېر آسان دی، هر چاله ورځي او هر څوک یې کولی شي. که ناستي، که ولاړي، که پروتي او که څه کار کوي، هغه عمل چې کوم دی نو هغه استغفر الله، الله ته توبه ایستل دي، او الله جل شانه په توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي. چې کوم بنده الله ته توبه وباسي نو الله په ډیر زیات خوشحالیږي، او الله پاک د هغه نه هر هغه مصیبت، هر هغه پریشانی، هر هغه قرض، هر هغه تکلیف، هر هغه درد، هر هغه بیماری، هر هغه مشکل چې کم د تګرانی او په د باندې بوجي، نو الله پاک هغه د نه لرګي، او الله جل شانه ورلا هغه سیز، هغه بیماری، هغه تکلیف ته لرګي. اسانه خبره ده ملګرو، د استغفار کثرت ډیر زیات کوي. دې سره یو واقعه ده چې امام احمد بن حنبل یو پیری په لار روانو، نو یو جماعت ته لاړو. د هغه ځای د جماعت والا چې کم دی نو دا اصولو چې د مونځ په ټیم به یې کولاوه، او چې د مونځ ټیم به ختم شو نو بیا به یې جماعت کې څوک نه پرېښودل، او ورته به یې وي چې تاسو اوس لاړ شئ، انو ور به یې بند کو. امام احمد بن حنبل دغه جماعت ته لاړو، نو په دې کې یو کس و چې د هغه ولیدو، نو امام صاحب ورته ووی چې یاره زه به دلته لږ آرام وکړم. نو هغه ورته وی نه، دلته د آرام اجازت چاته نشته دی، که مونځ کولی شي مونځ وکړه او بیا په خپله مخه باندې ځه. بیا ورته امام احمد بن حنبل ووی چې زه خیر دی، زه به لږ ساعت دلته انتظار وکړم او دمه به وکړم. په دې کې یو کس راغی چې هغه روټۍ خرڅولو والا او روټۍ به یې خلاصولې. نو چې کله امام صاحب ولیدو نو پیژندو یې نه، خو هغه کس چې کوم جماعت کې و نو هغه ته ووی چې خیر دی، دی به ما سره لاړ شي او زما به میلمه شي. امام صاحب خوشحاله شو او په خوشحالۍ سره د سره لاړو. د امام صاحب ډېره میلمستیا وکړه، او امام صاحب له ښه مزېداره بستره ورکړه او ودې کړ. امام صاحب غوږ کېښود، دې سړي د روټو کاروبار و، نو د اوړو اغږل، آټه یې اغږله. نو د چې کله راټه اغږله او څنګه به یې په آټه باندې داسې زور کو، نو وایي به یې استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، دا به یې وی د ځان سره. نو امام صاحب ته تپوس وکړه چې دا ته څه وایې ځان سره؟ نو ده وایي چې زه استغفار وایم، د الله نه هر وخت توبه وباسم. نو امام صاحب ته تپوس وکړه چې دې استغفار تاله څه فایده هم درکړې ده او که نه دا ته هسې وایې؟ هغه ورته ووی چې الله جل شانه زه ډېر زیات غریب یم، او چې د کله نه ما استغفار شروع کړی دی نو الله جل شانه ماله دومره ماله دولت راکړو چې زه یې سنبالولی نه شم، او چې څه خواهش مې هم پړه کې پیدا کېږي نو الله پاک راله هغه پوره کوي. ده ورته ووی ښه، الله دله هر خواهش پوره کوي.
وی اوس ته څه خواهش ته پړه کې امام صاحب ته تاسو کو وی یاره نور څه خواهش خو مې نه لري ټول خواهشونه را الله پاک پوره کړي مال ډیر دی دولت ډیر دی اولاد د خیره ډیر دی بیبي شته کور شته هر څه شته د خیره الحمدلله روغ صحت هم شته روغ صحت هم ډیره غټه خبره ده خو یو ارمان مې دی ډېر ټوله ورته ووایي امام صاحب ورته وي څه ارمان دی وی هغه مې لا نه دی پوره شوی وی ارمان مې دا دی چې یاره په دې علاقه کې راته چا ویلي چې امام احمد بن حنبل یو علم دی او ډېر نیک انسان دی نو هغه سره مې ملاقات لا نه شوی نو ما یې که ملاقات مې وشو خواهش مې دی نو ډېر به خوشحاله شم امام صاحب ورته وي سبحان الله ستا د استغفار دومره کمال پیدا کړی دی په تا کې چې راته ښکاري چې زه فرشتو راوستی ستا دپاره یم دلته زه امام احمد بن حنبل یم او زه راوتی یم د کوره او دقسې واقعات په لاره باندې وشو دې کې ته رالې نو الله پاک ستا د زړه هغه مراد پوره کړ ملګرو تاسو وکتېدل تاسو واورېدل چې د استغفار څومره فایدې دي او الله پاک په دې باندې څومره خوشحالیږي او الله جل شانه ډېر زیات انعامات کوي په هغه مسلمان باندې چې کم استغفار وایي که اولاد نی که پیسې نی که مال نی که کور نی که ښځه نه وي که بچي نی که اولاد نارینه نی یا د زنانه نی بچي دي خو نیک پامه نی کاروبار دی خو برکت پکې نی پریشان حالی هر قسمه پریشانی دپاره الله جل شانه ته توبه ایستل الله جل شانه ته توبه ایستل دا ډیره د کامیابی یوه لار ده استغفار کنجي ده ملګرو رده شپه کم از کم په رده شپه کې 100 پیرې استغفار لازم کوي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه په الله باندې ایمان ساتئ د ریا نه ځان ساتئ چاته ظاهروي ما په دې زړه کې په دې ژبه باندې په دې دماغو کې هر ټیم الله ته استغفار الله پاک ته هر ټیم استغفار وایي نو الله جل شانه به درله کامیابي درکړي الله جل شانه به خوشحالۍ درکړي الله جل شانه به درله کورونه آباد کړي الله جل شانه به د آخرت ښه کړي هم د آخرت فایده ده هم د دنیا فایده ده آسان عمل دی آسانه طریقه ده هیڅ قسمه مشکل پکې نشته بس چې څه کار کوي نو استغفر الله که ناسې نو استغفر الله بس دکه دوه ټکي وایي دا تاسو دپاره کافي ده نورو زیاتو تکلیفونو له ځان مه ورکوئ الله پاک په لږ څه خوشحالیږي او الله پاک چې کوم دی نو زموږ په زړونو باندې پوهه دی چې کله یو بنده استغفار شروع کړي نو الله جل شانه ورله ټولې لارې کولاو کړي پریشانی د هر چا دي ضرورتونه د هر چا دي خلک پر رنگ رنگ طریقو باندې حاصلای حرام ته نه ګوري حلال ته نه ګوري خو چې زما دا بچي ښي زما کور ښي زما ګاډي ښي زما بنګله ښي نو دا په اسانه طریقه باندې او د الله په یو نوم باندې حاصلیږي یقین مکلک ساتئ الله هم خوشحاله ساته او الله پاک هم د هر قسمه تکلیف نه په امان کا د الله په امان